به خامخا عمران خان د هغه خلکو نه ګیلهمند وي چې کومو خلکو د شوکت خانم نه علاج کړی دی، چې کومو خلکو په صحت کارډ باندې علاج کړی دی، چې کومو خلکو د لنګرخانې نه ډېره غټه پیدا حاصله کړې ده، چې کومو خلکو راشن کارډ یې استعمال کړي دي. عمران خان دپاره او څومره چې هم د پی ټي آی ورکران دي نو د هغې دپاره یوه ډېره غټه خوشخبري. بل طرف د ملګرو د میاں محمد نواز شریف صاحب دپاره چې په پاکستان کې کمې کارپټې او کم قالینونه خواره شوي وو چې هغه به په خپل بختور قدمونه ږدي، نو ویلی کېږي دا چې هغه کارپټونه او هغه قالینونه باران لامده کړه، هغه واپس راونغښتلی شو او میاں محمد نواز شریف صاحب واپس لندن ته لاړی. بل طرف د ملګرو جناب رانا ثناء الله صاحب د خلکو غاړې ته پانسي اچوي او د رانا ثناء الله د پارټۍ چې کوم کسان دي نو د رانا ثناء الله خپو ته یې پانسي ور واچول او د هغې د راکاږلو کوشش جاری شو. ډېرو زیاتو ملګرو میسیجونه کول چې نوید به یې چېرته ورکې، نو زموږ همیشه کوشش وي چې د خپل ژوند څه حصه او خپل پیج کې هغې خلکو له لږ غونتې ټایم ورکو کوم چې د ضعیف قرآن مجید خدمت کوي. نو د دغې حوالې سره باجوړ ته تللی وم، 3 ورځې په باجوړ کې د هغه ملګرو سره ملاقاتونه وشو. هغه د ضعیف قرآن مجید چې کوم خدمت دی نو موږ وایو چې هغې ته داد میلاو شي. انشاءالله العزیز ډېر زر به ستاسو سره هغه ویډیو شیر کوم، خو کوشش وکړئ چې ګوره دغه ویډیو له لازمي مینه ورکوئ، هغه ویډیو له ټایم ورکوئ. اوس راځو ملګرو نیوز چې کوم اپډیټ دی هغه در سره شریک کومه، خو ویډیو به شیر کوئ ځکه چې نن ډېر بهترین اپډیټ دی. اول خو ملګرو بیګا چې کوم تقریر جناب عمران خان صاحب کړی دی نو هغه یو ځلې بیا ټول پاکستانی که هغه د پی ډي ایم کسان دي که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، خو عمران خان صاحب دغه اعلان کړی دی چیرې د جمعې په ورځ به د مونځ نه بعد موږ پرامن احتجاج کوو. نو انشاءالله العزیز چې په دغه پرامن احتجاج کې به موږ ضرور شاملیږو، ځکه دلته به د عمران خان صاحب خبره یو طرف ته ګو، دلته د قرآن مجید د عزت خبره ده. کله چې هم په یو ملک کې داسې جلسې جلوسونه پرامن شروع شي نو د هغې پاور ډېر زیات سیوا وي. خو د افسوس مقام دا دی څنګه چې د ترکي صدر هغې باندې ډېر غټ اکشن واغستو او د هغوی چې کوم د سفارتخانې سفیر نو هغې را وغوښتو او هغه ته ډېر په سختو الفاظو باندې دا وویل چې کومه بې حرمتي شوې ده نو دا موږ نشو برداشت کولی. خو دلته پاکستان کې لا تر اوسه پورې داسې څه خبر رانغی چې یا د سویډن چې کومه سفارتخانه ده یا هغه بنده شوه یا د هغې سفیر را وغوښتلی شو او هغوی ته په سختو الفاظو باندې دا وویلی شو چې کومه بې حرمتي شوې ده دا زموږ د برداشت نه بهر ده. وجه څه ده ملګرو دلته کې تاسو ته پته ده چې ملکونه یو بل سره تجارت کوي، نو کیدای شي چې په دې وجه باندې دغه سفیر باندې زور نه راوړلی کېږي، دغه سفارتخانې له بندیز نه ورکړی کېږي چې یاره زموږ تعلقات چې کوم دي نو هغه به خراب شي، چې کوم تجارت دی نو په هغې باندې به اثر پرېوځي. خو د افسوس مقام دا دی چې سویډن خو آلریډي زموږ سره تجارت نه کوي. پاکټیل چې کومه کمپني وه تاسو به اورېدلي وو دا پاکټیل نوم چې اوس هغه زونګ کمپني ده. پاکټیل هغه خپل چې کوم دغه دی کمپني ده هغې خرڅه کړه دا د سویډن کمپني وه، ځکه چې دلته پاکستان کې هغوی تجارت ته جوړ هم نه دي. د دې باوجود هم د پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی نو د هغوی دا کوشش دی چې زموږ تعلقات خراب نه شي. خو اول قرآن مجید دی بیا وروسته تعلقات دي. اول د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم جذبه ده په زړه کې د قرآن مجید دپاره جذبه ده، بیا وروسته تجارت دی. زه هم که موږ غیرت په قرآن مجید وکړو د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په نامه باندې مو وکړو نو د هغې به الله جل شانه موږ له ښه صله راکړي. که چېرې موږ دا سوچ کوو چې یاره موږ دغه سفیر نه راغواړو، دغه سفارتخانه نه بندو، یاره د دې نه به موږ ملک ته نقصان ورسي، نو زه هم الله جل شانه هر څه ویني. تاسو ټول به زموږ سره واده کوئ چې انشاءالله العزیز په دغه احتجاج کې به موږ لازمي شریک کېږو. اوس راځو ملګرو د جناب میاں محمد نواز شریف صاحب طرف ته. اسحاق ډار صاحب دا خبره کړې ده چې یاره میاں محمد نواز شریف صاحب مکمل فټ نه دی، یعنی هغه اوس هم په صحت باندې څه لږه ډېره دوړه پرته ده. هغه واپس لندن ته لاړې، کیدای شي واپس بیا د لندن نه پاکستان ته راشي. خو داسې څه آثار معلومیږي نه چې میاں محمد نواز شریف صاحب به هغه پاکستان ته راشي. ملګرو ولې واپس لندن ته لاړې؟ د دې حوالې سره هم دا خبر راځي چې میاں محمد نواز شریف صاحب سعودي عرب ته لاړې. د سعودي عرب چې کوم شهزاده صاحب دی نو هغه سره ملاقات وکړو، خو هغه ورته ویل چې یاره بس دی موږ تاسو سره چې کوم تجارت دی یا کومه دوستانه ده نو هغې ته موږ نه یو جوړ، ځکه چې ستاسو په ملک کې حالات سیاسي چې کوم دي نو هغه ټیک نه دي. نو د دې نه هغه معلومات وکړه میاں محمد نواز شریف صاحب
چیرې د سعودي کوم شهزاده دی نو دا هم د عمران خان سره ورسره دی او باقاعده اسحاق ډار صاحب ته دا ویلي دي. اوس راځو ملګرو د استحکام پاکستان پارټۍ علیم خان، تاسو بیا ډېر زیات ښه پېژنئ غالبا چې د پارټۍ چې کوم مشروالي ده نو هغه علیم خان ته حواله شوې ده. هغه یو نیوز له انټرویو ورکړی ده، په هغې کې هغه دا خبره کړې ده ملګرو چې یاره 4 کاله عمران خان دا ملک تباه او برباد کو او د هغې نه بعد څه دبره 1 کال وشو چې پی ډي ایم دا ملک داسې کو چې مونږ چاته د مخ ښودلو قابل پاتې نه شو. نو دا چې کوم تنقید دی ملګرو نو ځکه چې استحکام پاکستان پارټۍ مشر جهانګیر ترین صاحب ختلی و، هلته کې د نون لیگ نواز شریف صاحب سره ملاقات هم شوی و، خو غالبا چې دوی ته هم اوس پته ولګېده چیرې دا کوم حالات دي نو دا داسې دي چې یاره دوی زموږ سره دوستانې ته جوړ نه دي. نو دوی هم اوس په پی ډي ایم باندې تنقید شروع کو. دې کې 2 خبرې دي، یا خو دوی کوشش کوي چیرې یو بیانیه مخې ته کېږدو او عوامو ته ووایي چې یاره موږ د پی ډي ایم سره ورسره نه یو او موږ د پی ډي ایم خلاف یو، ملک ته ډېر زیات نقصان ورسو. بل طرف د 9 مئی حوالې سره چې کومه خبره وکړه نو ویل چې یاره کوم کسان دي نو هغه موږ په پارټۍ کې نه پرېږدو کوم چې په 9 مئی کې ملوث دي. نو په 9 مئی کې خو تاسو ته پته ده ملګرو دوی چې کومې پارټۍ کې کوم کسان واغستل نو د هغوی نومونه هم راغلي وو، هغوی پکې باندې هم اف آی آر جمع شوي وي، خو هغوی صفا شو چې کله استحکام پاکستان پارټۍ ته لاړل. اوس راځو ملګرو د رانا ثناء الله صاحب طرف ته دا ویلې کېږي چې د پنجاب کوم صدارت دی نو هغه د رانا ثناء الله نه تلو واله دی. ځکه ملګرو چې شاهد حقان عباسي هغه اوس هم په دې خبره باندې قایم دی چې یاره ډېر غټ نقصان نون لیگ پارټۍ ته چا ورسو رانا ثناء الله. خو شاهد حقان عباسي په لندن کې د نواز شریف صاحب سره ملاقات هم کړی و، کیدای شي چې دا خبره ورته مخې ته کړي چې رانا ثناء الله د خپل صدارت نه یو طرف ته که. نو دا ویلې کېږي د اوسه پورې په رانا ثناء الله باندې چې کوم لاس پروت نو هغه د چا هغه د مریم نواز او د شهباز شریف و. نو دا ویلې کېږي چې د پارټۍ نور کوم کسان دي نو هغوی د خبرې له ډېر زیات زور ورکو چې رانا ثناء الله د خپلې عهدې نه فارغ کړی شي. نو کیدای شي شاید حقان عباسي سره د نواز شریف صاحب ډیلینګ شوی چې ډېر زر به موږ رانا ثناء الله د دغه خپلې عهدې نه لرې کړو. نو دا ویلې کېږي چې یاره اوس د مریم نواز چې کوم لاس دی یا د شهباز شریف صاحب کوم لاس دی نو هغه هم داسې وو خو اوس داسې شو، ځکه چې دلته کې زور راشي نو تاسو ته پته ده بیا خبره هم حقه منلی کېږي چې کومه خبره کې زور زیات وي. اوس راځو ملګرو هغې غټې خوشخبرۍ ته چې کومه خوشخبري ستاسو سره زه شریک کوم. یو ډېر زیات سینیر جرنلیست هغه دا دعوه کړې ده چې د عمران خان کوم کیس دی نو هغه به پوجي عدالت ته نه ځي. بل دغه چې کوم جرنلیستان دي کوم غټ جرنلیستان دي نو دوی ته د دننه نه هم خبرونه راځي. نو دا یو ډېر غټ د خوشحالۍ خبر دی د عمران خان دپاره چې یاره که د پوجي عدالت ته چېرې د دې کیس لاړ نه شي نو بیا به انشاءالله ولعزیز چې عمران خان په دې ټولو کیسونو کې بری کېږي، ځکه چې هغه عدالتونو ته خپله پیشي په وخت باندې کوي او غالبا چې 6 دي که 7 کیسونه پې نور هم ورواچول، ځکه چې په عدالت کې کله ناستو نو هغه دا خبره وکړه چې یاره زه به انشاءالله ولعزیز چې ډېر زر 200 چې کومه سینچري ده نو هغه به زه ډېر زر کمپلیټ کړم. داسې خو په کرکټ کې هم ما دومره تیزترین سینچرانې نه وي ووهلې څنګه چې په کیسونو کې ما ووهلې. او په خپل تقریر کې په دغه خبره یو ځلې بیا ډېر زیات زور ورکو چې چېرته به هم زه غلامي قبوله نه کړم، ځکه چې کله نه ما کلمه ویلې ده نو د دې کلمې مطلب دا دی چې موږ د غلامۍ نه آزاد شو، موږ سره ټیټي نه کوو، یو الله جل شانه ته سره ټیټي کوو. د بره نه چې څه فیصله شوي نو هغه زما په سر سترګو قبوله ده خو زه چېرته هم غلامۍ ته غاړه نه ږدم. بل د وکیلانو شکریا یې هم ادا کړه چې وکیلانو زما سره کوم تکلیف او کومه سخته تېره کړه نو د هغوی زه د زړه نه شکریا ادا کوم. ولې د وکیلانو ملګرو شکریا ادا کړه؟ ځکه چې په دې سخت وخت کې وکیلان د هغه سره ولاړ دي. هغه عوام چې په صحت کارډ باندې به علاج کړی، هغه عوام چې د کینسر اسپتال نه د شوکت خانم نه به تر اوسه پورې هسې سوچ وکړئ چې زمونږ وایو چې یاره داسې معمولي غوندې حساب کتاب هم ولګو نو په لکونو خلکو به د شوکت خانم نه علاج کړی. نن هغه خلک څه شو؟ دغه یاره دغه وحشت دومره سیوا شو چې موږ نه احسان فراموشه جوړ کړل چې یو سړی موږ سره احسان وکړي دغه احسان بدل موږ هغه ته نه شو ورکولی. که دلته کې ملګرو ټیک د سیاسي چې کوم حالات دي هغه به یو طرف ته کړو، خو چې کوم احسانات عمران خان کړي دي
نو هغه احساناتو مونږ هغه له واپس بدل ورکو او کنه دغه چې کوم وحشت مونږ زړه ته راچولی شوی دی زمونږ ذهن ته راچولی شوی دی دا دومره سیوا دی شوکت خانم نه ما علاج وکړو زه نن د عمران خان دپاره نشم راوتلی په صحت کارډ باندې د ډېرو خلکو علاجونه شوي دي نن هغه خلک څه شو لنګرخانې دي تاسو کتلي دي په هغې کې به هم ډېرو خلکو خپل رزق خوړلی وي په مړه خېټه به یې خوړلی وي هلته کې به وده شوي نن هغه خلک څه شو ولې نه راوځي د عمران خان دپاره آیا دغه وحشت په تر څو پورې وي آیا عمران خان چې نن یوازې دی نو عمران خان زړه کې به دا خبره نه راځي چې څه شو هغه خلک چې ما ورسره احسانات کړي دي نن مخامخا عمران خان د هغه خلکو نه ګیلهمند وي چې کومو خلکو د شوکت خانم نه علاج کړی دی چې کومو خلکو په صحت کارډ باندې علاج کړی دی چې کومو خلکو د لنګرخانې نه ډېره غټه پیدا حاصله کړې ده چې کومو خلکو راشن کارډ یې استعمال کړي دي نن که وګورئ ملګرو نو د انډیا مودي هغه هم د عمران خان په نقش و قدم باندې روان دی صحت کارډ هغه هم متعارف کو په خپل ملک کې هغه د بده ده چې عمران خان د ډېرو خلکو زړونه په صحت کارډ باندې وګټل هغې کې 5 लाख روپۍ دي او عمران خان چې کوم کارډ جاري کړی په دې کې 10 دي که 8 लाख روپۍ دي نو دغه نقش و قدم باندې ټوله دنیا روانه ده چې عمران خان کوم کردار ادا کوي نو د هر ملک د وزیر اعظم او د صدر دا کوشش وي چې موږ هم دا کردار ادا کړو نو هغه خلکو ته عاجزانه ریکویسټ کوو چې نن عمران خان ستاسو نه ګیله کوي که چېرې تاسو په لنګرخانې کې روټۍ خوړلي که چېرې تاسو په صحت کارډ باندې علاج کړی که چېرې تاسو د شوکت خانم په ګیټ باندې وردننه شوي یې نو نن عمران خان تاسو نه دغه غوښتنه کوي چې تاسو چېرته یې دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هغه مې ستاسو سره شریک کړل تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل ما ته به د ویډیو نه اندازه لګي چې تاسو ویډیو څومره شیر کوئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو آواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله